یو روایت کې راځي چې په بني اسرائیلو کې یو باچا او هغه زر میاشتې مسلسل زر زامن الله ورکړي و، زر میاشتې مسلسل هر میاشت په یو زوی لیږلو، هغه به جهاد کولو، هغه شهید شو، بیا بل ولیږلو، بیا بل ولیږلو، بیا بل ولیږلو. نو چې څوک په دې شپه باندې عبادت وکړي نو دې بني اسرائیلو د باچا ته چې کوم الله ثواب ورکوي له دې نه به الله دته زیات ثواب ورکوي. اوس لیلة القدر څنګه شپه ده؟ هغې څه علامات دي. یو علامت دا دی چې په دې شپه الله د دریابونو اوبه، د سمندرونو اوبه خوږېږي. یو نښه یې دا ده چې په دې شپه به آسمان صفا وي، سخته هوا به نه وي. بله نښه یې دا ده چې په دې شپه باندې د آسمان باندې شهاب ثاقب کوم ستوري ویشتلی کېږي، هغه به په غشي ویشتلی کېږي، شیطانانو پسې په دې شپه به دا نه ویشتلی کېږي. بله نښه یې دا ده چې په دې شپه باندې به سپي نه غاپي، سپي به نه غاپي. دا شپه به بالکل صفا وي او سهار چې لمر راخېږي نو پړک به نه وهي بلکې نرمې رڼا سره به راخېږي. دا یې نښه ده. حضور فرمایي ای ما صحابه، مسلم شریف حدیث دی، ما د رمضان اولنۍ عشرې اعتکاف وکړو، دویمې مې وکړو چې زه لیلة القدر پکې پیدا کړم، ما پیدا نه کړه. اوس ما ته وویلی شي چې ای د الله محبوبه که ته لیلة القدر ګورې نو د رمضان په اخیرنۍ عشره په پاکو شپو کې ګوره. نو ای زما صحابه، که تاسو څوک لیلة القدر دپاره ما سره په اعتکاف کې کښېني، راځئ ما سره په اعتکاف کې کښېني. دا اعتکاف کېږي لیلة القدر دپاره چې موږ ته لیلة القدر سعادت میلاو شي. خو نن یو یې ورته وایي فلانیه ځکه نه اعتکاف کې کښېنه، بل ته فلانیه اعتکاف کې. اوس که چا ووي چې یاره ټیکټ که مدینې منورې، څوک په هلته اعتکاف کې کښېني؟ نو یقینا هر سړی به مونږ کې وایي چې زه ځمه، ما پاسپورټ هر څه تیار یم. څوک په مکه مکرمه کې اعتکاف کې کښېني؟ هر سړی ځو.